أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام بزرگان محترم حاضرین مکرم اور جملہ سامعین دی مبارک محفل تھا اور دی مبارک ځای تھا اور د جنت دی ټوکړې ته خدای پاک اول ځل راوسته. بیا عجیبه خبر دا ده حضرت مولانا محمد فاروق صاحب تقریر مې اول ځل واورېدو او دا هم راته پته ولګېده ښه لوی خطیب دی ماشاءالله. حضرت مولانا محمد نثار صاحب او د دې ټول خاندان زمونږ یو خاندان دی، یوه برادري ده، یو تعلق دی. د ده بچي هم داسې قابل او لایق لکه پلار او زما ټولې خبرې او تقریرونه هغوی ته یاد دي. نو دې حوالې سره به الحمدلله ګویا زه دلته مخکې نه موجود یم. دویمه خبر دا ده چې دا ښکلی ګلشن، دا ښکلی مرکز، دا ښکلی جامعه، زه وایم چې حضرت مولانا مهربان علي شاه په شکل کې موږ ته بیا نوې زلمی سید ګل بادشاه صاحب او حضرت مولانا مهربان علي شاه په شکل کې نوې نوجوان بیا میدان ته راړو او دا غروب د حضرت شاه صاحب په شکل کې موجود ده. انشاءاللہ اب یہ کام قیامت تک چلتا رہے گا. درېمه خبر دا ده چې تاسو موږ ټول موجوده حالاتو کې ډېر زیات پریشانه، بېچینه، بدحاله، بېحاله، ګندګي، غلاظت، نجاست او پارلیمنٹ خو د ایوان بالا، ایوان زیرین د کنځلو، د اتهاماتو او د باهمي جنګ و جدل او مرکز جوړ شوی، قوم ټول تباه و برباد، هر لحاظ سره امن نشته، سکون نشته. په داسې عالم کې خدای پاکه زموږ د نجات لاره سزا ډېر تباهي غرق کړي وو. الله پاک فرمایي ستا د نجات لاره هغه ده چې ما اول ورځ پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ښودلی وه. اقرأ خلقه، یو عمل، آسان عمل، ارزان عمل. اقرأ قرآن وایه، ناظره او حفظ، قراءت او تجوید، تفسیر، ترجمه او علم دین او حدیث. اقرأ ټول قرآن او د قرآن معانی او مضامین د دې لمن مضبوطه ونیسئ. وربک الاکرم، الله پاک فرمایي دا پتا باندې په دنیا کې د رزق حلال، امن او د عطا او نوال دروازې کولو. کیسه ختمه شوه. زموږ د نجات ذریعه امریکا نه ده، برطانیه نه ده، دا جو بایډن نه دی، دا مغرب نه دی، دا یورپ نه دی، دا زموږ اسمبلی ممبران نه دي. دې سراپا محتاجه د دنیا حریصان، دا لچیان، دا صدران دي، که مشران دي، حکمرانان. دا زموږ د نجات لاره نه ده. وربک الاکرم، زموږ د نجات لاره د الله قرآن دی. الله وایي الاکرم، زه پتا باندې ته زما قرآن لمن ونیسه، دا مدرسه روانه که، عزت و کمال او د رزق حلال دروازې به کولو. او څلورمه خبر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو طالبانو ته، صحابه کرامو ته سبق ښیي، قرآن، حدیث او فقه مجلس دی، د پیغمبر درس دی، طالبان ورته ناست دي. د پیغمبر خپلې مدرسې کې صفه کې دې کې جبرائیل راورسېد. پیغمبر ته سلام وکړو. پیغمبر ورته څنګه راغلی؟ جی پیغام مې راوړی. وایه څه پیغام دی؟ الله پاک فرمایي، جبرائیل ورته وایي چې الله پاک فرمایي ستا ښې طرف ده، دا ستا نیازبین طالب او شاګرد او خادم چې ناست دی. زه مازدیګر لمونځ نه پس راغلم او ماښام اذان نه مخکې ده سره به ملک الموت ملاقات کوي. یعنی مرګ فرشته به سنباله کی، سنبال به کی او جنت ته به بوځي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سوچ کې رالو جبريل ورته الله پاک فرمای دته وخیا کنه خپل مقصد دا دی دا جبريل راته پیغمبر ته خبر کول او به دته وخیا د ډرامه افسانه یو سټیج نه دی چې داسې قسم خبره خلک یو لوبه ته تیاری بلکې ډېر لوی مقصد دی هغه دا دی چې تا ته او په لسمه صدۍ مسلمان ته پیغام لګو پیغمبر دته وخیا پیغمبر ورته بچي ما خام مخ کې به ملک الموت مرګ فرشتہ ستا ملاقات ته راځي هغه خپل نشو بقرار نه بېچین نه جړا نه اوف او ها هو نه ماتم نه بچي ورته یاد نه اولاد ورته یاد نه خاندان ورته یاد نه مال ورته یاد نه کور ورته یاد بس یو خبر یا رسول الله لبیک زه تیار زه د خدای لاره ده او په دې به د الله پاک جلوه جہاں آرا دیدار کو چھوڑ دو کاخ محبت کے طریقے سارے چھوڑ دو کاخ محبت کے طریقے سارے چھوڑ دو کاخ محبت کے طریقے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے زما تیاری خو کلی پیغمبرہ لگ وقت ہے سورہ بقرہ 31 نمبر آیت تفسیر کبیر کی د دې لاندې دا روایت ته پر روایت کې غنټه نشته او دا زما اندازه یو غنټه ده یا رسول الله ما ته دا وخیا چې په دې وخت کې افضل عمل اعلی عمل بهتر عمل اشرف عمل کامل مکمل اکمل عمل هغه څه شی دی چې ما نه الله راضي شي او جهنم نه بچ کی او جهنم ته مولېږي او ستا په لمر کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل د اولاد غمنا د برادری غمنا د مال غمنا د کور غمنا د اسباب غمنا رب الاسباب ته توجه کا اشتغل بالعلم وصل قرآن راواله تلاوت کا حدیث راواله مطالعه کا قرآن ترجمه ګوره حدیث معنا ګوره فقه خبر اوروا تا سره کوم طالبان ارتي دې سره د علم تکرار شروع کا سره درته یادي تا اورا چې هغه ته یادي ته اورا اشتغل بالعلم پیغمبره چې ستا روح پیغمبره ورته وایا چې ستا روح قبض شو چې ستا روح قبض شو چې ستا روح قبض شو جنت کے 8 دروازوں سے تمہارا استقبال کیا جائے گا خلق مبارک شاہ الحمدللہ شاہ سے منگا خپل مبارک سلسلے پر حوالے سره د علم مرکز کې کېنولو او په موږ هغه عمل روان کو چې کوم د پیغمبر په ټولو اعمالو کې افضل عمل دی په اذکارو کې په صدقاتو کې په جهادونو کې په قربانیو کې د الله پاک په اطاعت کې افضل اعلی اکرم اشرف بلند و بالا و برتر بهتر عمل هغه اشتغل بالعلم قرآن وایا قرآن ورته اوروا علم مطالعه کوا کتاب تکرار مدرسه او مرکز خلق مبارک شه مبارک شه مبارک شه کومه د خپل دې مدرسې لمن اونې ولله علم مطالعه مشورو کا د قرآن تلاوت ته وخت وکړو او د الله ذکر او مطالعه او کتاب سره وابستو او د مدرسې مرکز او د دې لمن ورټینګه کا جب تمہارا انتقال ہوگا جب تمہارا بھی انتقال ہوگا جب تمہارا انتقال ہوگا تو جنت کے 8 دروازوں سے سب کا استقبال کیا جائے گا زه په دغه خبرو اکتفا کوم چلېدل نشم او طبیعت اجازت نه راکوي الحمدلله علما راغلل بیا چې کله خدای ماته صحت راکړي دا قص وادا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین لا